تاسو نوم څه دی او کوم وخت دا اخبار فروشي کوئ؟ زما رحمت علي نوم دی، د اکبر آباد بارما سره زما تعلق دی. تقریبا د 18 سال د اخبار فروشي کوم. نن سبا ډیر زیات بد حالات په موږ راغلي دي کورونا وایرس ته وجه. زه چیف منسٹر صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې زموږ سره ستنه امداد وکړي، خصوصي پیکیج راکړي موږ له. زیم د خواله د اخبار کاروبار کومه غوړه کې او چارباغ د موږ اخبار خو ضروره ډېر زیات متاثر شي او کاروبار د موږ ټپ شي او دا تقریبا یو لسمه ورځ ده دغه شان په کورونو کې ناجو. نن د منګورې ښار ته راوتی یم، ځان له دلته د قرارداد کومه چې او ځان له کور ته ټولو ماشومانو له سوي نورو چا حکومتي سطح باندې چا دغه نه ده کړی، 2 پیرې تا اپریشنې کړي که نه؟ 3 پیرې اپریشنې کړي. ها او کرۍ په کور کې اوسېږئ او ستاسو چې هغه یو ورور 10 کالو نه پروت دی او هغه اخبار وایي خرڅوو که نه؟ هغه څه نوم و؟ رحمان علي نوم و. په کوم ځای کې وایي اخبار خرڅوو؟ مینګوره کې اخبار خرڅوو. نو هغه له څوک سوړي که نه؟ هغه شان د پالج اټک چې هغه پروت دی په کور کې، څوک یې تپوس کوي که نه؟ اوسه پورې چا تپوس نه یې کړی. ښه لږ ډېر نور کار مار خو کولی نه شي. زموږ کاروبار هسته بند شي، زموږ نه حکومت نه راپکار دي چې موږ نغدې پیسې هم راکړي او راشن ماشین هم راکړي. تا خو هم ایجنسۍ کې کار کوې د اخبار په او روزنامه آزادي خبرکار دا مختلف اخبار او نیوز ایجنټ یم. څنګه چې د حالات راغلي د کرونا وایرس، نو د دې سره د اخبار فروش ډېر زیات متاثره شوي دي. نو د دوی باندې زموږ هم پیسې دي، په موږ باندې د شاته نه هم زور دی. 15 ورځ ده چې دوی کاروبار له نه راوځي. د دوی په کورونو کې چولې هم یخې شوي دي. د دوی خو د معاشۍ دا ذریعه وه اخبار فروشي، هغه کاروبار بند دی. نو حکومت له دوی هم پکار دي چې دوی سره دې مرسته وکړي او دوی ته چې کومې پیسې دي نو لکه دا خو په موږ باندې د شاته نه ادارو زور دی. نو څه کم په دوی باندې دا څونه اخبار فروش چې دي نو په دې ټولو باندې قرضې دي. نو حکومت له پکار دي او مالدار خلکو له هم پکار دي چې دوی سره مالي تعاون وکړي. په دې وخت کې په دوی باندې ډېره سخته وه. تاسو خو هم د ستونزو سره مخه ده، نو دا راته ووایي چې حکومت ته تاسو خپل په باره کې څه وایي چې کوم ایجنټان سره دا کارونه کوي او دا ایجنسو کې ټول هم پکار دي. او په سوات کې منګوره کې 5 ایجنسیانې دي چې په هغې کې مختلف الکان کار کوي، 3-4 الکان. نو موږ هم په تنخواه باندې یو، نو زموږ هم هغه تنخواه بنده ده او موږ هم معاشي حالات خراب دي لکه د دې کرونا وایرس سره.